محترم مسلمانانو خویندورونو د جمعې په ورځ دا عمل درنه پاتې نشي. چا چې هم د جمعې په ورځ دا عمل کړی، الله پاک دومره مال او دولت ورکړی چې حیرانه شوي دي. الله پاک دومره حاجات د انسان پوره کړي چې انسان ته حیرانه شوی. دومره مشکلات الله پاک د انسان ختم کړي دي. محترمو که تاسو هم دغه برکات دغه فضایل واورېدل نو حیرانه وشئ. یاد ساتئ محترمو، د جمعې په ورځ د ماسپښین د لمانځه نه بعد وکړه، یا د مازدیګر لمانځه نه بعد وکړه، یا د ماښام لمانځه نه بعد وکړه، یا د ماسخوتن د لمانځه نه بعد وکړه. خو د جمعې په ورځ چې په هر ټایم کې تاسو دا وظیفه وکړه، انشاءالله العزیز انشاءالله که ستاسو د کاروبار مسله وي، الله پاک به کاروبار درکړي بهترین. که چېرته ستاسو چا د قرض وي، انشاءالله العزیز الله پاک دا قرض راوباسي. که په تاسو قرض وي حتمي کې نه، الله پاک به داسې ځای نه تاسو ته پیسې درکړي، دا قرض به ستاسو دا محترمو ختم بشي. یاد ساتئ محترمو، وظیفه ډېره زیاته پاورفل ده. اجازت به هغه چاته وي چې څوک یې مخکې شیر کوي یا په کمنټ کې د الله پاک نوم لیکي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق نشته، او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو خویندورونو، د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ دا وظیفه ډېره زیاته فایده او ډېره زیاته حیثیت لري. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې یو درود شریف دی او ډېر زیات ناشنا دی او ډېر زیات عجیبه دی او ډېر زیات لږ دی. په یو څو منټه کې محترمه دا وظیفه کېږي. نو که تاسو هم دا وظیفه وکړه، الله پاک به ستاسو تقدیر محترمه دا بدل کړي. یاد ساتئ محترمو، د کاروبار دپاره هم کولی شئ، د پیسو دپاره هم کولی شئ، دغه رنګې د ښکلي کور دپاره هم کولی شئ. څومره پیسې ستا په کار الله پاک به درکوي. ستا څومره حاجات دی الله پاک به درلې پوره کوي. څومره مشکلات دی الله پاک به درلې مشکلات ختموي. یاد ساتئ محترمو، ناممکنه بیماری دی، دا بیماری ختمېږي نه، الله پاک به ستاسو بیماری ختم کړي. څومره ستاسو روزګار دی الله پاک پکې محترمو دا برکت واچوي. څونه مسافرونه دي روزانه دوی منډې وایي دیاړۍ پسې کله څه کوي کله څه کوي، وظیفه دې شروع کړي، ورسره خپل کاروبار جاري ساتي. انشاءالله العزیز الله پاک بوله پکې برکت واچوي. محترم مسلمانانو خویندورونو، وظیفې ترتیب او د وظیفې طریقه کار به داسې وي. کله څوک د جمعې په ورځ دا وظیفه کول غواړي، نو لومبی به 21 پیرې د لمانځه درود شریف وایي. څو پیرې؟ 21 پیرې. او بیا به د هغې نه بعد دا درود شریف وایي: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. دا درود شریف به 1100 پیرې وایي، 1100 پیرې. او بیا به د هغې نه بعد 21 پیرې درود ابراهیمي وایي او لاس به اوچت کړي او دعا به وکړي چې څه یې په کار محترمو دې غواړي د الله پاک نه. انشاءالله العزیز محترمو مکمل ګارنټۍ څخه ورکوم، الله پاک به ستاسو حاجات لازمي قبلوي. الله پاک به ستاسو مشکلات دا په ختموي. که مال او دولت د الله پاک نه غواړئ، دومره به درکړي محترمو چې بل له به ورکوئ، د بل چا نه به چېرته سوال دا نه کوئ. دومره قیمتي دومره عجیبه وظیفه ده. کوشش محترمو وکړئ چې د زړه په صدق باندې وکړئ، د زړه نه دا وظیفه وکړئ. انشاءالله العزیز ستاسو مقدر په دې کې به کامیابي وي. محترمو کوشش وکړئ چې ویډیو مخکې ملګرو سره شیر کړئ، ځکه څومره تاسو مخکې شیر کوئ نو دومره خلک محترمو دا ویډیو ګوري، نو هغوی ته به ثواب میلاویږي او تاسو ته هم ثواب میلاویږي، ما ته به هم میلاویږي. مطلب څومره خلک درود شریف وایي نو موږ ته به ثواب دا میلاویږي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.